فیضازه ولې زه روانې ولې تا ته پته نشته چې نن عظمت خان سره په کال باندې السلام علیکم عظمت خان ورور امید لرم چې خبر اتئ او جوړ بئ وعلیکم السلام روز جان ډیره زیاته مننه د ټایم راکولو یو جهان مننه نه مننه خو ستاسو او زما له طرفه د تیر شوي اختر او روژې ډېر مبارک وي خیر مبارک ستاسو دی مبارک شي بس ډیره زیاته مننه او عظمت خان یو څو تپوسونه دي نو جواب به راته راکوئ او ډېر بخښنه غواړم د مصروفیت ټیم کې تاسو موږ له وخت راکړو ولې نه کولی شي عظمت خان دا راته ووایئ تاسو پاکستان کې کوم ځای سره تعلق ساتئ زه خو د باجوړ سره تعلق ساتم باجوړ ډسټرکټ باجوړ سره او د باجوړیانو لپاره به زه دا ووایم چې زه په باجوړ کې د ښار تحصیل سره هیډ کوارټر خواته زموږ کور دی ښه ډېر ښه زه به دا ووایم چې یار د باجوړ یو ستوری یم زموږ دپاره بس یو ادنا غونده کې تاسو په شانته کې انسان یې ولا خاص څه نشته ښه عظمت خان په سوشل میډیا سره څونه وخت نه تعلق ساتئ دا تقریبا زما کېږي یو نیم کال خواوشا کېږي چې سوشل میډیا کې ویډیوګانې شروع کړي بیا خو ماشاءالله زه به داسې وګڼم چې ښه فالوور او ډېر خلک دې خوښوي او ویډیو دې خلک لایک کوي هم او شیر کوي هم او ستاسو ویډیوګانې زه خپله زیات خپله هم خوښوم نو بس دا زما څه کمال نشته دی دې کې دا ویډیوګانې د مسافرو چې کوم درد دی هغه موږ خلکو کوشش چې د هغو مخې ته راوړو چې یاره نو په هغې باندې خلک الله دې د هغه خلکو سم ښه وکړي چې دا ویډیوګانې شیر کوي او موږ خو صرف اواز اوچت کړو هغوی بیا شیر کړي مخکې اواز لاړ شي نو هغه بیا هغه د ویډیو کوم مقصد چې هغه پوره شي نو دا د هغه خلکو هم ډېره زیاته مننه کوو دا ټول کمال د هغه خلکو دی څوک چې دا ویډیو مخکې بیایي نه ولې نه خلک د سره مینه ساتي ځکه هم خلک خوښوي او دا راته وایي چې داسې ده چې مینه د یو سایډ نه نه خامخا د زړه نه زړه ته لارې هغه ټپه خو به ستاسو یاد وي دا خبره ده هغه څنګه ووایي د یو لاس نه پړک نه خیږي خامخا صحیح نو زموږ د ټولو سره مینه ده نو بس یو جهان باندې موږ ډېره مینه راکړي الله دې ښاد آباد لري ټول او د یورپ کې د ایټلي کې د څونه وخت نه یې زه خو یورپ کې او بیا راغلی یم ایټلي ته یم بل کنټري ته نه یم تللی دلته کې تقریبا 6 کاله مې کمپلیټ کېږي دلته کې 6 ایرز وشو چې راغلی یم بس بیا به داسې زه وګڼم چې خدای مې دې نه غلطوي چې زما سره یو شان راغلی زما هم 6 کاله کېږي بس دغه شان دی 2015 کې آی تھنک چې موږ 2015 کې زه هم راغلی جی بالکل ښه او د عمران تو سره په لاره باندې دوست شوی دی او که نه دا تو سره په ایټلي کې ملاقات شوی دی نه دیو دلته کې دغه دا کار مارې نه و دلته کې راغلی او زما یو ملګري خوا جهانګیر خوا ته راغلی او کور ته نو بس هغو خواله زه راغلی وم هغه ټایم کې نو هلته کې جهانګیر کور کې مو سره ملاقات شوی و د عمران سره او د هغې ټایم نه مې بیا بعد پېژندلی او تقریبا یو نیم کال کېږي چې کله چې ویډیوګانو کې زما سره راغلی د هغه ټایم نه مې پېژندلی ښه زه به دا لکه وګڼم چې لکه زما په خیال په ایټلي کې زما چې کوم کتلي دي او په ویډیوګانو کې زه کوم هم ګورم لکه جهانګیر او عمران تو سره په ویډیو کې ډېر راځي لکه دا بیسټ فرینډ دي زما په خیال بس بیسټ به ورته دا ووایي چې یاره یو ځای اوسېږو او بس دا ده چې پاتې کېږو یو ځای نو بس بیسټ ورته ویلی شي او هر ټایم یو ځای د ویډیوګانو دغه یو ځای هغو ځکه راځي چې هغو خوا کې او هغو دغه نو بس ملګرتیا ده او هر ټایم کې زموږ خو ډایرکټ ویډیو بس موبایل راواخلم او بس هغو راځي کله اوږدی کله ایښي او بس بیا یې پکې ویډیو کې راوستي ښه عظمت خان ډېر ګران کار نه دی د مسافر اواز اوچتول غم دی کې مړی ژوندی راځي داسې یتیمانانو اواز اوچتول د چندې مدد کول اواز اوچتول ډېر ګران کار نه دی یار تاسو سوچ وکړئ تاسو د چاندې خبره وکړه که نه چا ته وایي چې یاره دې کس سره مدد وکړي دا ډېر ګران کار دی لکه چا د چا خوله نه اوازېږي که نه دا لکه یو لاس نیول دي که نه نو دا ډېر ګران کار دی خو بس همت هله راځي چې یاره یو مسکین یو دغه د کس دپاره اواز چوتی نو به دغه همت راشي چې یار د چا دپاره ښه کې لګیا
نو دغه به همت باندې بس لګي او د مسافر چې کوم درد دی هغه کو تاسو دوی ما دې کې داسې ډېر تاسو خو پته ده چې د مرګونو ویډیوګانې دي او ټول ورک شوی دغه حساب نو زه چې کله هغه کور والا زما سره رابطه وکړي چېرې دغه شانته کې موږ له اواز اوچت کوي نو تاسو یقین وساتئ زه د هغو سره اول مخکې د هغو سره زه وجاړم نو بیا د هغې نه پس زه بیا راځم بیا ورته ویډیو جوړوم نو ډېر ګران کار دی الله دې مسافرو چې کوم سختې مخکې دي الله دې ختمې کړي او الله دې خپل وطن ته ډک منګولي بولي بس زه به دا دعا کوم چې الله تعالی همت درکړي او الله دې تاسو ژوندي ساتي ځکه چې زه به دا وګڼم چې تاسو د ټول مسافر خاص کر د پښتنو اواز اوچتوئ او بیا خاص کر د مسافر اواز اوچتوئ د یتیمانانو اواز اوچتوئ کم خلک چې روک شوي دي د هغې اواز اوچتوئ او د داسې موریانو د داسې پلارانو دعاګانې در سره دي انشاءالله کله به الله تعالی تاسو نه خفه کوي ډیره زیاته مننه روجانه دا صحیح خبره ده داسې موریانې رابطه کوي چې هغو بار زما سره هغو سره نه مې ورسره ویډیو کړي نه مې ورله چا د هغو څه دغه کړی خو هغو د بل چا د ویډیو وګوري نو هغو ته خپل بچی مخې ته ودرېږي او دونه دواګانې کومې مورجانې چې دي خاص کړي زه ورته مورجانې ویم ټولو ته نو هغو برناخیزه دواګانې کوي الله دې ورڅخه ښه وکړي به د هغو دواګانې دي بس زموږ پې سر دی یار عظمت خان زه خو لکه دا به وګڼم زه خپل یو مزدور یم دلته خو لکه ګران کار نه دی یار چې لکه مثلا تاسو کار هم کوئ بیا سوشل میډیا لم ټیم ورکوئ د غریبانانو د یتیمانانو اواز هم اوچتوئ کارونه ډېر راځي د خلکو د طرفه یار تاسو ته خو که تاسو زما کمنټس وګورئ د ویډیوګانو باندې راځي چې هر سړی دا وایي چې تاسو موږ ته انباکس کې راشئ موږ ته واتساپ نمبر هغو نه خو اول بخښنه غواړم ځکه چې تاسو ته په خپله هم پته ده چې موږ دلته کې په یورپ کې او هر مسافر چې دی هغه سهار لاړ شي په تیاره کې لاړ شي ماښام په تیاره کې راځي بیا ځان له کور والا څوک نه په خپله ځان له تیاری کوي په خپله ځان له روټۍ نو ټول ویک په دغه کې لاړ شي نو صرف زموږ سره یو ورځ په کوم چې ویکڼې سنډې باندې نو په هغې باندې موږ دا څونه رابطه چې خلکو کلي هغو له بیا کوشش کوو چې جواب ورکړو په هغې کې بیا ویډیوز هغو له جوړو نو ډېر مشکلات دي او ډېر زیات مینه د خلکو دی ډېر زیات میسیجونه دي ډېر زیات کارونه خو بخښنه غواړو چې چا ته جواب نه میلاویږي خو کوم ضروري د چا دغه ضروري نو هغو له خامخا ریسپانس ورکوم هغه ګورم میسیجونه خاص کر د ټولو ګورم خو چې کوم ضروري هغو له بیا جواب ورکړم نو بس دغه شانته کې روان بس زه بیا داسې وګڼم زه لکه خوش قسمته یم زما دپاره تاسو ماله ټیم وښکو ټیم هم راکړو تاسو مسافر یې ځکه تاسو مسافر اواز ایستوئ د مسافرو دپاره ډېره ډېره مننه الله دې آباد ساته او یو څو تپوسونه دي نور هم د مسافر چې کوم په غلا راځي که هغه د لر دي او که د بر دي څه پیغام ورکوي یا زه خو ته وایم چې بخښنه غواړم دا خبره به دلته کټ کومه ستاسو ټول ویډیوګانې هم په دې ما کتلي دي د مسافرو دپاره پیغام وي چې مه راځئ په دې لارو نو تاسو زموږ نه زه ورته اوس نه وایم چې مه راځئ زه ورته وایم چې ټول راځئ هغه مخکې په اول کې به ما ویل چې مه راځئ که نه هغو په دې باندې کوم چې په وطن کې دي هلته کې دي پښتانه چې څونه دي نو هغو په دې باندې به دغه کېده وی چې دا خپل هلته دی او موږ ته وایي چې مه راځئ ټول راشئ خو زه ورته دا وایم چې دا سخت دي مخ دي موږ په خپله دا هر څه لیدلي چې یو سړی کله هر څه ویني نو هغه بل ته بیا صحیح لاره خوستی شي که یو سړي څه نه لیدلي هغه به چا ته څه لاره وښیي نو زه ورته ځکه وایم چې په دې لارو کې مرګ دی په دې لارو کې سختې دي اول ورته هلته کې ځان پوره برابر کوي بیا په دې لارو راځئ ځکه پوره برابر مطلب مې دا دی چې په کور کې دا ووایي چې زه لاړم که زه ورسېدم نو هغه قسمت خبره ده نور په دې لارو کې تاسو ته ښه زما نه هم ښه پته وي ځکه تاسو هم راغلي یاستئ نو زه خلکو ته دا صرف وایم چې راشئ خو اول ټرای کوئ اول لږ په لیګل ټرای وکړئ نن سبا انټرنیټ دور دی انټرنیټ کې وګرځئ زموږ ویډیوګانې په دې باندې لږې ډېرې جوړې کړي هغه وګورئ په هغې باندې ټرای وکړئ په هغې ونه شو دا لاره خو هر ټایم صحیح ته میلاویږي دا خبره ده دا لاره ځکه خطرناکه ده چې په یو هفته مخکې زمونږ د رشته دارانو یو خپل مړو یو ځوان هلک و ډېر خسته هلک و ته په دې سکرین به د هغه دا تصویر هم ښکاري
چې هغه په سلویانه کې وفات شوی هفته مخکې. زما په خیال پوره خبر خو ما سره نشته دی، خو خبر شوی دی چې ټرین کې انداخ کولو او ټرین غورځېدل، نو ټرین پې د پاسه ښته وفات شوی دی که نه. نو خدای شته دا ته مني چې پرون مې مور تلې وه هلته راوړی و، پرون یې راورسولو که نه دغه ته پاکستان ته راغو. خو مور مې ویل وایي د کلي خلک، بس زه به ده ویم که نه چې ټول کلی ورسره په ژړا و. نو دا صحیح خبره ده. زه چې په خپله په کله په کلي کې یم، زمونږ په کلي کې یو کس په هغه ټایم کې وفات شوی، دلته کې یورپ ته راتلو څه ټایم مخکې، هغه چې دلته کې په یونان کې وفات شوی، چې به یې کلي ته راوړو، نو هغه سره هغه خپل کور نه، ټول کلی ورسره خفه و، ټول کلي ژړل، ځکه چې د یو ارمانونو دغه جنازه یې هغه د مور او د پلار او دغه هلک چې په خپله دا یو د ارمانونو جنازه یې چې دغه، او بیا هغه مور او پلار هغه ورونو خویندو ته زه بیا سلام کوم چې هغو څنګه خپل ځان کنټرول کوي، ځکه چې یو ځوان جان د مور او پلار په مخ کې یو د بچي جنازه چوتېدل ډېر غټ ګران کار دی. نو دغې وجې موږ دا سختې مخکې دغه خلکو ته ښیو. زه دا سختې دې وجې ښیم چې مخکې په دې سوشل میډیا باندې داسې چا دونه خبرې نه وې کړې چې یاره دا لاره کې څه دي او لاره کې څه نه دي. موږ ورته اوس کم از کم دونه خو چې سړی منټلي تیار وي دې لارو ته چې یاره په دې لاره کې دا سخته او ما ته مخکې راځي، زه پرې ور روان یم، کم از کم هغه خبره په ورکه خو به نه روان، مخکې نه به ورته پته وي چې یاره په دې لاره کې ما ته دا راتلی شي. نو سړی کم از کم زمونږ د ویډیو کم از کم دا امید ساتم چې زه کله ویډیو کوم، زه هم یو کس ته به صرف منټلي خو به ورته ځان تیار کړي، که زما خبره نه مني او زه دونه خو به ورته پته ولګي چې زه کېدای شي دلته کې دا سخته ده، دا سخته ده، هغې لپاره هغه څه دغه قدمونه چول. یاره زه به دا هم ویم که نه چې زما یو ملګری هغه هم راغو په دې لاره باندې ګیر شو. نو په ایران کې هغه ډېر خراب والی و. نو هغه چې کله پاکستان ته ورسېد ما ورسره خبرې وشوې، نو هغې ما ته وویل ده وایي زه دې دلته لوږه تنده تېروم، اوچه روټۍ دې خورم، خو د یورپ نوم به وانخلم، ځکه په دې لاره باندې سخته ده. تاسو خو زه ته هم دومره ویډیوګانې جوړ کړي چې ما ټول ویډیوګانې کتلي دي، والله ما ویل چې بس اباد اوسې یار، والله ګران کار دی هغه. بس هغه خو چې کله هلته کې سړی ورسي واپس کله پاکستان ته لاړ شي، نو هغه ته پته ولګي چې یار پاکستان څنګه ځای دی او دا موږ چې په دې کومه لار روان او دا ویډیو تاسو وایئ چې یاره ګران کار دی. ګران کار په دې دی چې ته یو خلکو ته یو داسې خلک تا ته مخامخ یې که نه چې هغوی دې طرف شوقیان وي، ته هغو مخې ته ودرېږي، نو ډېر داسې کمنټس دي، داسې نیګیټیو کمنټس هم راځي. مطلب نیګیټیو دا چې هغه تا ته وایي ته هلته کې څه کوې فلانکې داسې الله یو څه ښه وکړي دغه بیډ کمنټ نه کوي، په اخلاقو دایره کې کوي، بټ هغه موږ پښتانه خو خپل یو دغه دی، نو په هغې انداز کې نو هغه خلکو او بیا ځوانان یې اکثر نو ډېر دغه ریاکشن راځي. بټ زه وایم زه یو نوم په کې یار دا سوشل میډیا سره چې تعلق سړی دا برداشت کې ګورې صحیح خبر نه په زړه مو ته غټ کړی دی، الله یې څه ښه وکړي ټولو سره بس لګیا یار اوس به دا بیډ کمنټ نه دی کړی په ډېره دغه باندې. ښه یو بل سوال دی، کوم خلک چې اټلي ته راشي زیات تر تاسو ته پته ده چې زیات تر کوم اټلي کې کامیاب شي یا ډاکومنټس ته میلاو شي، هغه زیات تر شوق ساتي د لندن، وجه څه ده؟ لندن شوق هغه په دې ساتي چې یو خو زمونږ دا سوچ دی چې په لندن کې لږې پیسې لږې ډېرې دي، خو هغه زمونږ سوچ غلط دی. خو هغه وجه دا چې دلته کې کار لږ مشکله میلاویږي. په اټلي کې زمونږ خو مسله هم دا ده که نه، موږ خو ټوله ورځ خوبونه کوو، چې کله ډاکومنټس ته پراته وي ټوله ورځ خوبونه کوو، نو زمونږ لینګویج نه یاد، زمونږ څه کورس نه کلی د څه کسب هم نه یاد. که دلته کې تا ته چې کله ډاکومنټس ته پروت یې یو کال کې یو نیم کال کې، نو هغې کې به ته کورسونه کې، هغې کې ته چې کله ډاکومنټس تا ته میلاو شي تا به څه کسب یاد کلی، بیا هغه کې به تا د جاب میلاو شي، نو هغه موږ نه کوو. خاص کر موږ هغه هم نه کوو، سکول ته هم نه ځو، زبان هم نه یادو. نو چې کله ستا ته هېڅ هم نه وي نو بس بیا خو به لندن ته خو به ځې او بیا هغه سختې تېری، نو ډېر مو دا او څوک هم چې تلي لندن ته هغه هلته کې بیا خفه وي چې یاره کاش که موږ ته په اټلي کې کار میلاو شي، هغوی بیا دلته کې 4-5 کاله بعد واپس راشي هغه شان حساب وي لکه چې نوی راغلی دی اټلي ته، نوی راغلی نو بس بیا وزه نو زه هغه کسانو ته دلته چې اوس کم کسان هم ګوري چې کم نوي راغلي هغو ته زه صرف دا وایم کسب یاد کړه، زموږ د مشرانو خبره او د کندو په سر یې کېدی، څه یاد کړې د کندو په سر یې کېدی، ټایم به وله راشي. نو دا خبره خو ټیک ته، دا خو زه دې سره اتفاق کوم. زه ولې د اټلي کې پاتې شوم چې لکه ما ته پته وه که زه مخکې ځم که هلته زه به بیا په غلا به کار کوم، په یاره به کار کوم،
ټیک ته که انسان کامیاب شي که نه ستا کسب خبره کوم درته ته د کسب خبرو که کسب چې کله انسان یاد کړي که نه نو هغه دپاره کار هم ډېر دی که بې کسب هم نه یادوي ژبه خو لازمي ده که تا ته څه ښکاره میلاویږي نو چې ژبه د یاده وي نو ته په هر ځای کې کامیابېدی شي جبه ځکه لازمي دی که تا ته اوس کوټل کې کار کیا تا ته وایي چې دغه پیالی راواله تا ته اوس د پیالی نوم نه یاد څه به ورته ویې دا پوینټ دا خبره کوم نو زه به هم د خپل ملګرو ته خپل فرینډ ته دا ووایم چې لکه چې کله میډلي ته راځئ پاتې شئ دلته کسب یاد کوئ ستاسو خبره ده چې کسب یاد کوئ نو دا خبر رڼاګانې به ووینئ همدلته هغه رنګ د لندن په شان همدلته هم پیسه ده خو چې تا له څه درځي تا سره څه کسب وي تا کې څه ټیلنټ وي داسې ده که نه نه زه به ورته په شارټ باندې وم لندن کې خو زموږ نه تقریبا 100-200 یورو سیوا هغو زموږ نه ګټي خو چې هغو دلته بیا کله که ډاکومنټس ته راشي که نه 4-5 کاله بعد نو بیا دلته کې یو کال ډاکومنټس ته پراته وي بېروزګاره نو هغه کم وټ کټ چې هلته کې هغوی یو 4 کاله کې زموږ نه لږ سیوا ګټلي چې 200 یورو سیوا نو هغې نه پې ډبلې بیا دلته کې په یو کال کې ناسي بېروزګاره زبان ځکه چې څه خوله ورځي نه چې څه وله نه ورځي هغه کوم چې هغه رابطې ته راځي وشي او بله غټه خبره دا کوم چې کله ته دلته کې کوم یوه اټلي خبره نه کوم په یوروپ په کوم کنټري کې په هر ځای کې که تا سره د هغه دې ډاکومنټ در سره یو ته هلته کې لیګل کار شروع کړي ستا په ډاکومنټس کې مخکې تا ته دغه را پیدا راولي ځکه اوس په خپله یم زما دغه د انشاءالله دې نه پس زما دغه 0 ډاکومنټس راځي هغې وجه که دا اوس بل کس کوي که یو دغه نه راځي د انګلینډ نه واپس راځي زما سره یو ځای ډاکومنټس اخیستي خو هغه نشي کولی ځکه چې هغه دلته کې کار نه دی کړی د هغه دلته کې هغه دغه نه دی فایل نه دی جوړ شوی نو هغه زما په شان ډاکومنټ نشي اخیستی چې دلته کوم کس په اټلي کې هغه هغه شان اخیستی شي خو هغه د لندن والا نشي اخیستی دا بېشکه هم دا خبره ده چې لکه مثلا استا یو خبر لبرا شم چې لکه مثلا که ټیک تک هغه هلته ډېرې وګټي خو واپس چې دلته راشي راریوز شي ځکه دا به دلته کور نیسي دا به دلته پاتې کېږي انډیوالي به ورکوي کار خو پیدا کولی نشي ځکه چې ژبه نه ورځي بله دا خبره ده چې هر یو کس ته به مینت هم کوي چې راځه ما سره لاړ شه د کستوري ته مثلا تاڼې ته را سره لاړ شه ما سره نو چې که تاڼې ته لاړ شي تاڼې والا به څه وایي ته د سره څه له راغلی د 15 کاله وشو د ولې زبان نه دی یاد کړی نو ډېر یو بده خبرې ځکه چې یو ملک وخت تېر کړي هغه دله ډاکومنټ درکړي نو خامخا د هغې عزت پکار دی بیا نه صحیح خبره عزت په کار دی دغه ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې تاسو کله بیا تاڼې له ورشئ او هغو ته مخامخ شئ او تاسو ته بیا جواب نه درځي چې زه درته اوس څه ووایم او هغو ته دلته کې د هغو یو نیم کال ته د هغو دغه خوړلی که نه موږ پښتو کې و نو د هغې دغه په کار ده چې یار موږ عزت وکړو ځکه چې دلته کې موږ ریزه خوړلی دی او ډاکومنټس راکړي الله دې ښه وکړي دې سره الله ښه وکړي نو په کار ده چې دا بیا سړی انګلینډ ته ځي که هر ځای ته ځي خو چې کوم دا یو نیم کال موږ دلته کې ناست یو ډاکومنټس ته د دې نه فایده واخلو اوده کې خوبونه پاکستان کې ډېر کړي وطن کې ډېر کړي دلته کې لږ سکول ته لاړ شو لږ زبان یاد کړو دونه چې یاد کړو چې خېټه پې مړولی شو بل سره پې خبره کولی شو نه بالکل دا خبره ټیک ته چې کله دلته ډاکومنټ د انسان مضبوط وي کار وکړي قانوني کار چې وکړي که نه زه خپله ما قانوني کار وکړو نو ما خاص کر به ما ته ملګري ویل راځه لندن ته راځه ما وتل زه به لندن درځم خو په ازاده باندې که نه نو بیا دا چلی شي چې ما دلته ښه کار شروع کړو ما سره کانټرکټ هر یو شی و نو ما لندن ویزې ته اپلای وکړه ښه طریقې سره ښه قانوني ویزه مې واغسته قانوني لاړم قانوني واپس راغم لکه بیل فایده درته ښیم لاړم پاکستان ته پاکستان نه مې بیا ټیکټ کټ کړو ډایرکټ لندن ته نو فایده څومره شوه لندن ولیدو دغه پوره شو او ارمان او خپل ملګرو سره ملو شو او دا لیګل کار هم کو نو زه ستاسو ډېره مننه کوم او آخري سوال به کوم او ټایم دله ډېر نه خرابوم دا راته ووایي چې واده به کله کې دا خو تاسو د ابرار کوېسچن وکړو واده به کله کې یار واده داسې دا د مور او د پلار په لاس کې بس هغو چې کله بچي له واده کوي دا د هغو دغه دی دې کې موږ څه نه شو ویلی مینه دې چېرته کړې ده مینه خو د انسان نه دی څوک مینه نه کوي مینه خو هر سړی خامخا کوي ښه مینه دې کړې ده لکه مینه مثلا مینه خو کو لګیا یو خلک ته مینې کوي دا خو موږ تاسو سره مینې کوو موږ مسافرو سره مینه خامخا ضروري شي نه ښه خبره ده بس الله دې وکړي چې ستا د واده په انتظار وي چې الله دې ستاسو واده هم په خیر وکړي الله دې خپل وطن ته په خیر بوتلی که او دا راته ووایي چې یورپ کې
پاخه دلته پاتې کېږئ په که نه پاکستان ته څه شته دی څه ذهن کې څه شته دی سوچ چې لکه زه به پاکستان ته ځم دا مسافري به زه ختموم؟ نه دا د یو مسافر هم دا سوچ نه چې زه به دلته کې ټول عمر یم. زمونږ که په ژوندي لنډ په مړي دی په مړي دي نه زمونږ هغه ځای هغه پاکستان دی او خامخا به ځو. نه داسې دغه هم نشته دی انشاءالله فیوچر کې هم داسې هغه چې پاکستان کې خپل سیټ اپ ځان له جوړ کړو انشاءالله ډېر جلد به پاکستان ته بیا ځو د خیره سره بس چې لږ سیټ شو انشاءالله. ډیره مننه عظمت خان تاسو موږ له وخت راکړو دا قیمتي وخت او زه به دا وګڼم چې نن هم چټي وه او تاسو موږ له دا نه وخت راکړو نو ستاسو یو جهان مننه او انشاءالله که ساګانو وفا کړې وه نو انشاءالله ملاقات به هم کېږي ځکه چې زه هم په اټلي کې پاتې کېږم تاسو هم په اټلي کې پاتې کېږئ نو الله م راته ښاد او باد او بریالی ساته د لوی الله په امان. ډېره زیاته مننه د الله په امان. الله په امان. همت دا سلام عظمت دا سلام ستا ننګ او غیرت او